الله فرمای وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما جن او انس بل د هیڅ شي لپاره نه دي پیدا کړي، ما د عبادت لپاره پیدا کړي چې د عبادت وکړي. او د عبادت نه مراد معرفت دی چې الله تعالی وپېژني. که یو بنده ټوله ورځ قبلې ته مخکې او په نامه یې لاس ومیښي او یو خوا بل خوا هم نه ګوري او اودس کې هم وي، خو چې نیت یې د لمونځ نه وي نو د ده په دې ټوله ورځ ولاړه باندې په اودس کې په ولاړه او په نامه په لاس کې خودو باندې د ده لمونځ نه کېږي. فقها علما لیکي وایي که د خانه کعبې نه څوک اووه چکرې ووایي او چاپسې یا ګرځي یا سګوري یا هسې دکه شان ګرځي او ښه پوره اووه چکرې ووایي حجر اسود خوا کې ودرېږي هم، خو چې نیت یې د طواف نه وي نو د ده راګرځېده طواف نه ګرځي. د دې لپاره د څه ضرورت دی وروڼو؟ د دې لپاره د معرفت ضرورت دی چې دا زه څه کوم، دا څه کوم. چې دا زه څه کوم نو دی به دا نیت کوي چې دا د څه لپاره کوم، دا څه کوم. دکه شان وروڼو دا مدرسې هم دی، فکر کوئ ماته زمونږ ماشومان دي، زمونږ بچي دي، زمونږ اولاد دی. هر یو بنده غواړي چې زما اولاد دی هغه دې نیک وي، خو نه زما اولاد دې داسې وي چې زه پې ښه یم او خوشحاله یم. نو که هغه ډېر تعلیم وکړي، که ډېرې دولت وګټي، که ډېر زیات دنیا ورسره وي، خو چې د دغه مور او پلار په کار را نه شي نو د دې مور او پلار هغه ارمان یې نه پوره کېږي. نو مدرسو کې ورته څه ښودلی کېږي؟ مدرسو کې ورته دا ښودلی کېږي چې مور او پلار ډېر لوی حیثیت لري، د دوی ډېر لوی حق دی په تا باندې. نو دا معرفت چې راځي وروڼو دا په کالج او په یونیورسټۍ کې نه راځي، دا په مدرسه کې راځي. نو وایي په کالج او یونیورسټي پې وایي بېشکه، خو چېرته د مدرسې نه، د مسجد نه او د عالم نه یې لرې ونه ساتئ. اکبر آلابادي یو شاعر دی او ډېر نیک او ډېر ښه شاعر دی. هغه دا یو شعر ویلی دی دعا: तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो पार्क में भूलो, जायज है गुब्बारों पे चढ़ो चरख पे झूलो, लेकिन एक सुखन बंदे आजिज की रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो. कॉलेज की वाया लो पे मौका वो कर दो खुद दो खबर ख्याल साता. یو دا چې الله در نه هیر نشي او خپل حقیقت در نه هیر نشي. د انسان حقیقت څه دی؟ پیدا شو مړېږي به. د ده حقیقت دا دی چې دی به لویي نه کوي، دی به خودپسندي نه کوي. دا د ده حقیقت دی. الله دې مونږ او تاسو ته، زمونږ بچو، زمونږ اولاد ته، زمونږ سره حقیقت د خپل ځان وښیي. نو مدرسو کې ورته دغه ښودلی کېږي او دا د معرفت الهي د هغې ځایونه دي، مکانات دي مدرسه. خوشا مسجد و مدرسه و خانقاه که دروی بود قیل و قال محمد صلی الله علیه وسلم. خوی هغه جماعت او خوی هغه مدرسه او ښه ځایونه چې دي نو هغه خانقاه، مسجد، مدرسه او خانقاه دا ډېر ښه ځایونه دي. خو کوم دا کله که دروی بود قیل و قال محمد چې په دې کې د الله د نبي صلی الله علیه وسلم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی شي، دا ډېر ښه ځایونه دي. نو خپل بچي هغه د مدرسو په ماحول کې خامخا راولئ.
او دا علماء څومره زیات په اهتمام او فکرمندۍ سره تربیت کوي او چې بچی مو دین له ورکړل الله به تاسو ته ښایسته ښکلی فایدهمند اولاد درکړي عمدکه اولاد دی چې دا تاسو مدرسې له ورکړه الله به تاسو له واپس د یو ښکلي عالم او حافظ او قاري په شکل کې درکړي قرآن به بیا په سینه کې وي دا وګورئ دا ماشومان دي د چا د قرآن مجید د ناظرې او پکې د ویلو ختمونه دي د چا په یاد ختمونه دي دا یو دی نه یو ډېر لوی الحمدلله په دې ملک کې د مدارس یو جال او ټول لله فی الله د الله د دین خدمت کوي او اخراجات هم الله جل شانه د عیب د خزانو نه برابر دی څه کوي دی د الله نه غواړي لکه مولانا صاحب محترم مخکې ومې د الله په ذات یقین ساتي په مدرسه کې څوک مزدوري نه کوي ورونو چې مزدوري کوي انا هغه پیسې راړي نو مدرسه باندې لګي نه نوکري کوي او نه دا چا پورې موقوف ده چې یو بنده به مدرسې سره امداد کوي ګنې هغه مدرسه به چلیږي که هغه نه کوي امداد نو بیا به مدرسه څنګه چلیږي که یوې مدرسې سره یو کس د میاشتې سلک ډېر امداد مستقل کوي نو دا نورې خرچې ولې د کوم ځای نه او که چېرې دغه یو مدرسې سره څوک امداد کوي نو بلې مدرسې سره به څنګه خو الله رب العزت یې چلی او موږ چې الله له ځان ورکړو الله رب العزت به زمونږ شي څوک چې د الله شو الله د هغه شي او چې د الله د چا شي بیا د هغه نه څه کمی دویم نمبر قرآن مجید په ماشوم ویلو سره برکت کور ته راځي کور کې به برکت وي د رزق برکت به د اطمینان او د سکون ماحول به الله جوړ کړي خیر او برکت به ورله الله ورکړي بله دا چې دغه حافظ او قاري دی په ټول کورنۍ کې د ټولو نه بهتر انسان دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبوب فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه پتاسو کی وی بہتر نبی علیہ السلام فرمائی آغا سوک دے بہتر چی آغا دا قرآن مجید زدکڑا اکڑی او بیائی بلتا خی نو دا دنا بہتر بیا بل سوک نوی نو دا په وجه د څه د قرآن مجید په وجه باندې دی بهتر وګرځي په کومه سینه کې چې قرآن وي هغه ځای د سینې په وجه د قرآن مجید باندې په ټول وجود کې د انسان دا زړه د حافظ دا ډېر بهتر دماغ بهتر دی چې یاد کړی دی ژبه بهتر ده چې وایي وجود او جسم ټول بهتر دی ځکه چې د په وجود کې د قرآن مجید ذخیره پرته ده قرآن مجید چې په یو ځای کې پروت وي هغې ځای له برکت ورکوي چې په یو مکان کې پروت وي هغه مکان له برکت ورکوي چې په یو ماحول کې ویلی شي هغه ماحول له برکت ورکوي چې په یو خاندان کې ویلی شي هغه خاندان له برکت ورکوي برکتي شي ښکلی شي تاسو د مدارسو ته وګورئ مدارس شو یا مساجد شو یا خانقاهونه شو چې د مخکې نه هغې کې څه مسجد مدرسه او خانقاه نه وي خلک پکې یا فصل کوي یا پکې کله چې دی نو سرې غورځوي خو چې کله مسجد شي مدرسه شي هغې ځای ته الله تعالی څومره قبولیت سره سره څومره نورانیت ورکړي هلته زمونږ په شاه منصور کې چې کوم خانقاه شریف جوړه شو الحمدلله تقریبا مسجد حالونه تیار شو نو هغې کې یو ورور چې چا ورکوله نو هغې کې یو کورنۍ کې یو ورور دا غرونو یو ورور هغه خوب ولیدو په هغه ورځو کې چې خوب کې وینم دا فقیر یاد کړی دی زه
او بل یو صاحب یاد کړو چې هغه لګیا دی په دې پټي کې د مالټو باغ دی هغه نال کوي پوهېږئ زما بخاور نو ما ته یې وویل نو ما ورته ویل چې زه خو نور نه پوهېږم خو دومره راته وایي دې پټي کې به تاسو څه کول پټی هغه ډېر په مینه باندې په خپله باندې به درخواستونه کول زمونږ ورته دغه الحمدلله چېرته مو دا هم په خوله نه راغلي چې دې ځای کې مونږ له ځای پکار ضرورت ډېر و ځکه دا رمضان شریف کې اعتکاف کې 2,500 کسان بیا ناست چې د هغوی لپاره د یو ډېر لوی مسجد ضرورت و د هغوی زړه کې الله واچوله بار بار به درخواست کولو چې دا ځمکه قبول کړي مونږ وایي چې الله یې قبول کړي نو مونږ به یې قبول کړو چې خدای نه که دیوانه بابا به څه کوه نو ما چې تاسو دې پټي کې مخکې څه کارل وې دې کې خو به عموما تماکو ما تا په خوب کې هغې ورور دې څه ولیدل وې مالټو باغ نو ما یې مالټه ښایي په خوراک کې او که نه تماکو چرې چا خوړلي نه چې څوک یې لوګی راخلي نو هغه یې هم ورته بدګوري وایي یاره بس څه مصیبت باندې راوړېدلي خو مالټې خوراک باندې چا نه دي ویلي چې دا مې سله وخوړه نو ما دا چې د مالټو باغ دې پکې ولیده نو دا د ذاکرینو د خانقاه ماحول الله تعالی تا ته په خوب کې د مالټو د باغ په شکل کې وښود اوس ما یې وګورئ چې هلته څوک راځي نو سکون له راځي اطمینان له راځي چلې له راشي سیروزې له راشي خدمت له راشي شب جمعې ذکر له راشي د ورځې د جمعې مجالسو له راشي کال نه راځي پکې څوک طالبان پکې په دغه نیت باندې راشي چې مدرسه کې به هم یو خانقاه کې ورسره هم اصلاح کېږي هسې مطلب مې په دې ټوله خبره کې دا دی چې هر ځای ته الله تعالی د دین په وجه برکت ورکوي نسبت راشي ورسره یو ځای سره چې نسبت راشي هغه ځای هغه شکل هم بدل کړي نوعیت هم بدل کړي او د فقهاو په نیت باندې حکم هم بدل شي لکه ګورئ ستاسو په دې علاقو اخوا پېښور کې او دې لاره باندې مونږ اوس کتل د ماربلو دا ویکټرای ډېرې دا ماربل د یو ګټې نه وځي بل لا ماربلو دی څوک یې چېرته جومات ته مدرسې ته یا مکان ته وړي دکه یوې ګټې یو ماربل چې دی هغه یو ماربل چې دی نو هغه په لیټرین کې ولګي او څه په مسجد کې ولګي هغه یو ګټه ده خو چې لیټرین ته ځي نو که پیزار دی نی نو ځان له به پیزار ګوري چې چېرته خپې مې پلیتې نه شي هغه ماربل باندې به خامخا پیزار په خپو کې اچي او چې کله مسجد ته ځي نو شته پیزار به وباسي ځکه چې هغه ځای پاک دی نو دې ګټې ته دا پاکوالی د ګټې نه دی میلاو شوی دا ورته د دې مکان د وجې میلاو شوی دا ورته د دې ځای د وجې میلاو شوی هغه بل په داسې ځای کې ولګي چې بنده وایي چې نه چېرته خپې مې پلیتې شي دې بل ځای کې بنده ځکه پیزار وباسي وایي چې نه چې پیزار سره مې ګندګي او د جومات ځمکه څښا شي او بې ادبي هم ده حکم هم بدلېږي دغه شان تاسو وایئ چې د یو انسان له الله تعالی توفیق ورکړي قرآن یاد کړي هغه له به الله څومره برکت ورکړي هغه یو بچی دی او د هغې سړي به نور اولادونه شته خو دا یو حافظ د قرآن نو چې مسجد ته راشي ټول زامن یې بچي نو خلک چې مونځ ته مخکې کوي نو کوم یو مخکې کوي هغه حافظ مخکې کوي دا ولې حافظ مخکې کوي دا خو هم د هغه بابا او د کاکا نور اولادونه هم اولاد دی هغه یې نه مخکې کوي دی مخکې کوي معلومه شوله ده په سینه کې د الله کلام پروت دی دی د دې ټولو نه مخکې که تاسو وګورئ د امام ته دا امام د ټولو خلکو نه وړاندې که د ده حیثیت جدا دی ګورئ یاسته ته یو دعا درته ښیم تاسو داسې یا به تنګ شوي یا به ستړي شوي نو یو دعا درته وظیفه درته ښیم دا وایي نو الله تعالی به مو هر څه برابر کړي اولاد او بیبیانې چې دي نو دا د انسان لپاره او مال دا امتحان دی ابتلا د ازمایش دی چې ښه وي نو خو ډېره ښه ده که خراب شي خدای دې نه کړي نو د انسان ټول ژوند پرې خرابېږي او د مال او د اولاد باره کې خو الله رب العزت فرمایي انما اموالکم و اولادکم فتنه اموال او مالونه ستاسو او ستاسو اولاد ستاسو لپاره لوی ازمایش دی ابتلا ده قرآن مجید کې الله فرمایي
او زمون شیخ صاحب رحمت الله علیه حضرت قبلګاه محترم رحمت الله علیه بدا وظیفه د دې آیت شریف خامخا خوله په تقریر وی به سحر او ما هم دا آیت شریف وای الله رب العزت د مؤمنانو صفت کوي والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما دا وای نو د کوم ځای نه به وای د ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما سحر او ما خامه دا درې ځلوای هغه به فرمایل چې الله فرمای چې مؤمنان زمانه غواړي دا دوه سيزونه چې اولاد او بیبيان نیکان شي نو زه به ورلکم دا نو الله نه بمدک وظیفه سره دا دعا غواړو دی آیت شریف سره نو الله تعالی به زمونږ بیبيان او زمونږ اولاد زمونږ د پاره د سترګو یخواله کی تاسو باوریدلی وی د چا کوټ چروان وی بیبي ور سره نافرمانه وی بچی نافرمانه وی هغه نه په مال سکار شته نه په کور سکار شته نه په خپل افسرای باندې سکار شته دا ټول نه لوی ذهني پریشانی او ټینشن داغه دا کور کې ماحول له او د کور ماحول د په پیسو نه حقيقي ګنې مالدار خلک به مطمئن ټول د په اولاد باندې نه حقيقي ګنې صاحب اولاد بچی دنه غي پریشان نه د په جیدات باندې نه حقيقي د ډېر لوی جاګیرونو خاوندان هغه پریشان دي معلومه شو دي ته د اطمینان او د سکون ضرورت ته ضرورت او د بغیر د ذکر د الله نه او د دعاګانو نه په بل سبانه نه راځي بس دعا غواړي الله موږ له اطمینان او سکون او زموږ اولاد له زموږ د پاره د سترګو د اخوالي توفیق ورکړي الله دې دا ماشومان نیکان او صالحان دي الله دې دوی حافظان کاملان دي الله دې په هغه مور او پلار چې د چا حافظانو یا د ناظر اخوانو مور او پلار دې غیر په الله خوشاله دي الله دې په دغه استادانو سترګې یخي دي سره د مور او پلار او الله دې د مولانا صاحب دغه مدرسې ته ډېر لوی خیر او ترقی ورکړي کم کار چې دای په دې کلی کې په دې علاقه کې شروع کړل دی الله دې ولې د دینم سیوا ترقی ورکړي ډېر مهنت کوي علما ډېر خدمت کوي علما د قوم معماران او خادمان په اصل کې دا علما کرام دي الله دې د مزید خدمت توفیق ورکړي او تاسو دې الله ډېر خوشاله کړي چې نن په دې مجلس او محفل کې راله یو شریک شوي دی سره او مونږ او تاسو دا ملاقات دی الله رب العزت د خپل رضا سبب جوړ کړي یا ساتي ورونو دا فتنو زمانہ ده دی وسره د معمولی نیکی او عمل نیک صالح دا ډېر لوی د اجر او ثواب ده باقي کې یو ملاقات د الله د رضا لپاره چې څوک یو بل سره د الله د رضا لپاره ملاوي شي ځکه د غرض او د خود غرضای ماحول نو هر بنده د بل سره صرف د ګټې او د نفع لپاره ملاوي نو څوک چې پکې د الله لپاره ملاوي شي دا غي او د بشارت در دوام بیا خپل خبرې او دا بیان بس کوم حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله رب العزت فرمایي زموږ د علما او محدثینو په جبه کې دي ته حدیث قدسی وایي الله فرمایي وجبت محبتي للمتحابين فيه واجب د زما محبت د هغه چا لپاره چې هغه یو بل سره محبت زما لپاره والمتجالسين فيه او د هغه دوه کسانو د ګڼو کسانو لپاره چې هغه یو بل سره ناسته زما لپاره کوي والمتزاورين فيه او د هغه خلکو چې هغه یو بل زیارت او ملاقات زما لپاره کوي والمتبادلين فيه او هغه څوک چې هغه په یو بل خرچې د ما لپاره کوي په دې کې څوک راغله تاسو مونږ په کې عمرالو دا دلته ناشته تاسو د دنیا د یو غرض د پاره نه ده کړې دا مو د الله د کتاب او د کلام قرآن مجید د ختم او د دې علماو د مجلس د شرکت او صحبت د پاره کړې ده ان شاء الله دا په کې مونږ او تاسو عمرالو ذاکرین پکې عمرالو دعوت او تبلیغ والا خلق ملګری پکې زمونږ عمرالو صوفیای کرام پکې عمرالو سالکین پکې عمرالو چې د خپل شیخ او د خانقاه ماحول ته په ځان باندې یو بل سره
روان شي خرچي کوي اول تزي صرف او صرف د الله لپاره. موږ ته خانقاه کې شبي جمعې ذکر چې زه وګورم دې ځوانانو ته او بیا په شپه کې پاسي څوک د چترال وي، څوک د سوات وي، څوک د دیر وي، ستاسو د پېښور وي، د خواوشا وي، نږدې او لرې نه راغلي مشران پکې ومي، هلکان پکې ومي، خو هلکان بنده ته ځکه ډېر ښه ښکاري چې په دې ځوانۍ کې هغوی دغه خپل ژوند او ځوانۍ په دې صورت کې چې دا ډېر د بې پروایه زمانه وي، د دې جمعې په شپو کې هغوی خانقاه کې شپه کوي او بیا وختي پاسي او شپې روڼوي او ذکر کوي. نو دغه ځوانان مبارک حدیث کې راځي چې هغه ځوان چې خپله ځواني د الله د رضا مطابق دا تېره کړې وي، ځوانۍ کې صرف او صرف د الله د رضا طلب کړی دی، به د عرش د سوري د لاندې وي. الله دې موږ هم په هغه خلکو کې موږ او تاسو هم راولي چې موږ د عرش د سوري لاندې الله مو ځای کړي او الله دې دغه ځای راکړي. الله دې تاسو ډېر خوشحاله کړي. د الله د محبت دې الله موږ او تاسو مستحق وګرځوي. والذین آمنوا اشد حبا لله. الله فرمای مؤمنان ما سره ډېره مینه کوي، خو بل ځای الله فرمای یحبهم ويحبونه. دی سره الله مینه کوي او دی الله سره مینه کوي. د الله مینه زمونږ په مینه باندې مقدم درونو واورئ، د الله مینه زمونږ په مینه باندې مخکې ده. تاسو به وایئ چې مونږ خو مهموز وکړو، دا د مونځ توفیق ما ته ټولو وایي څوک راکوي؟ جومات ته مو څوک بیایي؟ ځان ته مو څوک ودروي؟ نو معلومه شوه د الله مینه دا ده چې مونږ جومات ته ورشو، مونږ دې پوه شو چې یو د الله رب العزت عنایت دا دی چې مونږ ته یې د مونځ توفیق راکړو، او د هغې نه وړاندې عنایت یې دا دی چې زه یې په مونځګزارو کې منتخب کړم او راته ووایي چې په دې انسانانو کې تم راځه زما دربار ته ما ته ودرېږه. یاد ساتئ د بادشاه ملاقات له چې څوک ورشي رونو، نو دا سړی خپل احسان په بادشاه نه خیږي، دی وایي د بادشاه احسان په ما دی چې ما له د ملاقات وخت راکړو. الله چې وغواړي او څوک مونځ ته راوغواړي او سجدې ته یې پرېږدي، دغه بنده په ځان د الله لوی احسان وګڼي چې الله په خلکو کې ده ته د سجدې اجازت ورکړو، د محبت په نظر یې ورته وکتل. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وما علينا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.